مخکې کلیپونو کې تاسو د اسماء الحسنا مبارک وظایف اورېدلو. دا شانتې نن هم د الله تعالی درې اسماء الحسنا دي. یو د عین چې دی یا معز دی، المعز د دې معنی د عزت دینے والا، عزت ورکون کی ذات. دویم نوم د الله تعالی المذل دی، ذلت دینے والا، ذلیل کون کی. او دریم نوم د اللہ تعالی السمیع دی، سب کچھ سننے والا، چارسا اللہ تعالی اوریدن کے دی دا رسولہ. دا اول نوم چکم ما واغستلو المعزو یا معزو یا معزو. سوک چی دکا نوم دا اللہ تعالی دا پیر پا ورزبانی او دا جمعی پا ورزبانی دا ماخام موزنباد سالویخ پیری دا دی ذکرو کی نو دیب اللہ تعالی دا غی دا وجن دیر با عزتا با وقار او برزی. خلقو پا نظر کی، خلقو پا استرگو کی بدیر با عزتا او دیر اغا چی دی با وقار اللہ تعالی دی او برزی. دا دویم نوم دا اللہ تعالی چی یا مذل دی، یا مذل جل جلالہو. سوک چی دا دی وظیفہ کئی او دا نوم دا اللہ تعالی 75 پیرے ہوئی. او دا عین آباد چی دی اللہ تعالی سر و سجود شی. مطلب دا چی دا دو رکعت نفلو کی دا عین آباد چی دی اغی نفلو نمخ کی دی. دغه وظایف هغه 75 پیری پورا کی او نفلو کی بیا چې دې په سجده کې پریوزي نو الله تعالی ته په سجده کې خپل دشمن یاد کی چې الله دا پلان کې د ما دشمن دی، نیت کې دا راولي د شر نه الله ما محفوظ کی. نو الله تعالی وده د خپل دشمنانو نه، د ظالمانو نه او د هغې کوم ظلمونه په ده باندې کېږي د هغې د شرونو نه به الله دی محفوظ وساتي او د حاسدینو نه. لہذا دغه نوم چې څوک د دې وظیفه کوي 75 پیری او بیا نفلو کې نفلو په سجده کې نیت کې دا راولي چې زما کوم حاسدان او دشمنان او ظالمان دي د هغې د شر نه الله تعالی ما محفوظ کړي. نه د دعا به الله تعالی قبول وګرځوي. دغه دریم نوم د الله تعالی چې کوم السمیع دی، یا سمیع یا سمیع. دا څوک چې د دی دغه نوم د الله تعالی یا سمیع وظیفو کی د جمعرات په ورځ 4 رکعات صلات چاشت یعنی د هغې سخت موضوع کې د هغې نه بعد د دې وظیفو کی یو وظیفه دا ده چې دا 500 پیرې ووایي. که 500 پیرې نشي ویلی د هغې نه بعد بیا یا 100 پیرې ووایي. که 100 پیرې هم نشي ویلی نو بیا یې دی دا 50 پیرې ووایي. خو د دې وظیفې په دوران کې چې د میانس کې به دی خبرې نه کوي نو چې د هغې نه بعد دی کومه دعا غواړي الله تعالی به له دعا قبوله وګرځوي، الله به دی مستجاب الدعوات وګرځوي. او که دا وظیفه نشي کولی نو بیا پکار دی چې دی د سحر د سنت او د فرضو په میانس کې یا سمیع 100 پیرې د دې ذکر وکړي، وظیفه وکړي او د هغې نه بعد دعا وغواړي نو الله تعالی ورله دا دعا قبوله وګرځوي. د دې وجې نه اظهار دا ذکر او دا وظایف کول پکار دی. دنیا آخرت کې به الله د دې برکات او ثمرات موږ تاسو له راکوي. څومره خلک چې د موږ دا خبرې اورئ نورو ته یې رسوي، ټول له الله جزای خیر ورکړي برحمتک یا